الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء. وقال الله تبارك وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أو علمه. صدق الله العظيم. عزتمندو الله غني سبحان ډېر زیات احسان وکړو چې موږ او تاسو ته په دې عظیمه مجمع کې د شرکت کولو توفیق راکړ. حدیث مبارک کې راځي الله غني سبحان هغه خلکو ته د جنت لار آسانه کړي. سهل الله الطريق الى الجنه. کوم سړی چې د علم په طلب کې راوځي، د یو آیات د کولو په طلب کې راوځي، د یو آیات د اوریدلو په طلب کې راوځي، یو د حدیث په یادولو په طلب کې راوځي، یو مسلې د یادولو په طلب کې راوځي، نو الله غني سبحان هغه ته د جنت لارې کولاوي. عزتمندو الله غني سبحان تمام مخلوقات کې په تمام علومو کې لوی فضیلت لوی شان هغه قرآن ته ورکړی دی. زما عزتمندو د قرآن علم، د قرآن زده کړه، د قرآن اورېدل د دې مثال په باقي کتابونو کې او په احادیثو کې یو شی نشي کولی چې کوم فضیلت الله غني سبحان قرآن ته ورکړی دی. علوم په دوه قسمه دي، یا علوم عالیه دي، یو علوم عالیه دي. نو قرآن او احادیث دا علوم عالیه دي او موږ تاسو الله غني سبحان د هغه علوم عالیه ولا راجمع کړی. زما عزتمندو د قرآن د وجنه الله غني سبحان د خلق درجه بلندي. حدیث مبارک کې راځي چې الله غني سبحان ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به اخرين. او الله غني سبحان په دې سره ډېر قومونه اوچتي او ډېر خلک را ذلیلتي او رسوا کړي. زما عزتمند هغه فضیلت او هغه شان یې موږ راکړو. یو صحابي دی عبد الله ابن مسعود په خپل راوي دی، یا دغه یو بل صحابي روایت نقل کی کله چې به ختم وکړو دا خپل رشتہ دار او گاونډیان خلک ته راځم چې نن الله غني سبحان زما دعاګانې قبلي، ما ته الله متوجه دي، تاسو راځم شئ چې تاسو الله غني سبحان تاسو حاجات او تاسو دعاګانې قبلي. نن دا هغه مجلس دی زما عزتمند چې الله غني سبحان بس تاسو زمونږ د ټولو حاجات پوره کړي، د ټولو دعاګانې وکړي، د ټولو ضرورت پوره کړي. نو دلته کې دا مجلس قائمېدل په دې کې د خلکو دا پیدا وشي. زما عزتمندو د قرآن فضائل هغه ان شاء الله العزیز ملګری بیانې، خو د قرآن آداب چې موږ تاسو د قرآن د آداب خیال وساتو، بیا الله غني سبحان هغه پیدا ورکړي، هغه کوم وعدې چې کړي هغه وعدې پوره کړي. او زما عزتمندو د هغې وعیدونو نه سړی بچ شي، د هغې عذابونو نه، د هغې تکلیفاتو نه سړی بچ شي کله چې د قرآن د آدابو او د هغې اصولو خیال وساتلی شي. دا حضور مبارک فرمایي چې قرآن لولی تاسو د عربو په لهجه کې چې خلک قرآن زده کړي د عربو په لهجه کې. اقرأوا القرآن في لحون العرب، د عربو په لهجه کې قرآن لولئ چې تاسو ها پېژنئ، تا او سین پېژنئ، ها که دغه ټول الفاظ پېژنئ. لکه دا بعضې علوم، دا بعضې صورتونه، دا بعضې آیاتونه کوم چې په سړي په مونځ کې لولي دا په سړي یادول فرض دی. دې وجه الحمدلله ثم الحمدلله د تبلیغیانو تمامو ملګرو ته سلام درجې سلام دی چې هغې کوم مفتي وي، که قاري وي، که د مفتي علی المفتي وي، نو هغې ته هغه لس صورتونه بار بار لولي چې دا صورتونه یاد کړه، دا الحمد یاده کړه، دا په مونځ کې دا لازمي دي، دا فرض دي. نو زما عزتمندو قرآن هغه یادول او هغه زده کول دا په سړي باندې لازمي دي چې سړی دغه یاد کړي او د دې پوره خیال وساتي. د قرآن کوم خلکو چې د قرآن عادت کړی دی او د آداب خیال یې ساتلی دی، الله غني سبحانه خلک اوچت کړی دی. زما عزتمندو
نن د الله غني سبحان دا احسان وګڼئ چې موږ تاسو دلته راجمع کړو. الله غني سبحان اصطفیناکم، الله غني سبحان فرمایي چې ما تاسو چناو کړئ، ما تاسو واړولئ چې په دې کتاب زه چې دا کتاب چاله ورکم، د دې علم چاله ورکم، د دې پوهه چاله ورکم، چاته د دې احساس وشي چې یاره فلاني ځای کې نن قرآن ویلی کېږي، نن قرآن زده کړی کېږي، چې زه هلته لاړ شم د قرآن برکات نازلېږي، د قرآن هغه رحمتونه نازلېږي چې زه هلته لاړ شم. نو الله غني سبحان ما تاسو چناو کړئ، چناو یې داسې د فلاني ته راپاسه، د فلاني خاندان نه ته راپاسه او ته راپاسه، څنګه چې خلک لړ شي او د یو د سبزۍ والے نه سبزي اخلي، نو دا ټماټر راکړي، دا کرېټ باندې دغه ټماټر راکړه، دا ټماټر راکړه، دا ټماټر راکړه. الله غني سبحان ما دغه شان تاسو چناو کړئ. زما عزتمند دا هغه مقام دی چې الله غني سبحان زموږ تاسو چناو وکړو، موږ تاسو دلته کې واړولو د مخلوق نه چې تمام مخلوق دي، موږ الله غني سبحان ته خوښ شو، موږ دلته راوځو. زما عزتمند د قرآن چې کوم ځای کې مجلس لګي، کوم ځای کې د قرآن خبره کېږي، د قرآن آیات بیانېږي، د قرآن ترجمه بیانېږي، د قرآن تشریح بیانېږي، نو انسان له پکار دي چې هلته لاړ شي. د قرآن د علومو نه سوا غټ شی نشته، سوا د قرآن نه یو پیدا نشته. په مخ ته ځمکه څومره چې دي هغه تمام کې تمام ختمېدونکي تباه کېدونکي دي، الا چې قرآن دی. د قرآن علم باقي دي، د قرآن الفاظ باقي دي، د قرآن هغه برکات باقي دي. چې کوم خلکو په قرآن عمل وکړو، قرآن په زندګۍ کې راوست، هغه خلک به کامیاب شي. او د قرآن خپله درجه ده، د حدیثو خپله درجه ده، د فقه خپله درجه ده، د هر کتاب خپله درجه ده. نو په هر سړي دا لازم دي چې د هر علم د هر کتاب درجه وپېژني. هسې نه چې یو سړی قرآن ناوالي او بخاري مې د پاسه کېږي، د بخاري د پاسه د مسلم کېږي، د مسلم د پاسه شرح جامع کېږي، یا دا غسې د شرح جامع د پاسه قربي کېږي. د تمامو کتابونو د هر یو علم خپله خپله درجه ده. د زما عزتمند الله غني سبحان دا هغه مجلس دی چې په ټولو علومو کې، په ټولو کتابونو کې بهترین کتاب دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله غني سبحان فرمایي چې موږ د دې د حفاظت ذمہواري په خپله اخیستې ده، باقي کتابونو ذمہواري د مخلوق په سر وه. د یو کتاب مطابق یو کتاب نه راغلی، نه د تورات راغلی، نه د زبور راغلی، نه د انجیل راغلی، نه د یوې صحیفې راغلی چې د خلکو په سینه کې هغه د حفظ په شکل کې موجود ده. الحمدلله ثم الحمدلله د مشرانو خدمات او د الله غني سبحان احسان دی چې هر کال د هزارو او د لکو په تعداد سره په ملک کې خبردا پیدا کېږي. د نن نه یو څو کاله مخکې چا به دا نه وي چې زموږ په علاقه کې چې به ختم کېږي. او الحمدلله ثم الحمدلله چې دا د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې په هر نږدې جومات کې، درېیم څلورم جومات کې د قرآن حفظ وشو، د قرآن ختم وشو. دا ولې؟ دا د قرآن د حفظ برکت دی. او قرآن حاصلېږي چاته؟ قرآن په زده کېږي، لا يمسه الا المطهرون. الله غني سبحانه دا به نه مسکي مګر دا پاک خلک. د قرآن څنګه چې درجه بلنده ده، داسې د دې آداب بلند دي، د دې خیال ساتل بلند دي. زما عزتمندو الله غني سبحان فرمایي چې دا یو پاک لوښي کې به دا بلند دي، یو پاک لوښي به دا مسکي. لکه خلکو پیرني به خپلې دا داسې نرم بنده کې خوراک، نو د هغې لپاره یو داسې بهترین لوښي ګوري چې هغې باندې خواړه نه تېرېږي، څوک پې پخواني دي چې معمولي شنو ته ځي هغه نقصان رسي. نو د قرآن لپاره معمولي شان ګندګي، معمولي شان خیرې هغه نه برداشت دي. حدیث مبارک کې راځي وي قرآن د سینو نه داسې وځي لکه څنګه چې اوښ د خپلو رسو نه وځي. نو د قرآن لپاره دا ډېر لازمي دي چې سړی احتیاط وکړي او سړی په آداب سره وځي او په احتیاط سره وځي چې د قرآن خیال وساتي.
هر کال زما سره د دلته کې تعداد د حفظاو ماشاءالله 40-50 خو په دې 20-30 په دې 20-25 سال کې د دې ځان داسې یو حافظ فارغ نه شو چې هغه قرآن زده کړي د هغې مین وجه څه ده یاره د کور د غاړې پابندي چې والدین که لړې نو که لړې او که لا نړې لا نړې خو یو بچي پردی بچي سکول ته نه ځي نو زه یې بد وایم دی بد وایم بل یې بد وي بیا دا څه بې فایدې دي وي څه ټکي سبقونه وایي خو که قرآن له نه ځي نو هېڅوک بد نه وي که قرآن نه یادي هېڅوک بد نه وي او البته دا وایي یاره ستا مور له ورځي مور به درته وښایي ستا نیا له ورځي نیا به درته وښایي حالانکې د قرآن علم د ټولو نه ګران علم د ټولو نه سخت علم نه د قرآن دی خلکو ته په مدرسو کې 1 کال 2 کال 3 کال نو بیا په 9 درجه کې د قرآن پوره علوم سړي ته بیانوي او د هغې نه پس بیا حدیث بیانوي چې د اخره درجه ده سړی د قرآن د پوره آدابو خیال ساتي زما عزتمندو پوره علم لا قرآن لا سینه ورکړئ ځان ورکړئ ټیک ده دنیا کې وخت هغه ترقي د هر سړي په خیال کې چېرې زه په مادیاتو سره ترقي ومومم زه بلندي ومومم دا د سړي خیال خو داسې نه شي کېدی وګورئ په معاشره کې زما عزتمندو زه د خپل د 28-29 سال د زندګۍ نه زما د تجربې نه را ثابت کړه چې د ډېر مال خاوندان د ډېر طاقت خاوندان د ډېر پاور خاوندان الله غنیسمان ذلیل او رسوا دي او ذلیل او رسوا دي د بل محتاج دي زما عزتمندو د قرآن خلک د حدیثو خلک هغه په لږو وسایلو سره الله غنیسمان ښه ساتي زما عزتمندو کم از کم سړی په خپله نشي تللی نو تعاون د دې خلکو سره کوي د دې خلکو سره خپل جوړ ساتي د دې متعلق خپل ذهن صفا ساتي د دې نه خپل ځان مطمئن کړي د دې خلک خواله راځي که ته خواله نه راځي ته زما نه څه خبرې چې زه په کومو اوبو کې یم زما رویه څه ده او که نه ته زما خواله راځي ته زما نه معلومات حاصلې بیا اوس تا ته به زما پته ولګي زما عزتمندو دغې وجې نه د مدرسو خواله دی د علماو خواله دی د طلباو خواله دی د تبلیغ والا خواله دی دا دیني شعبې څومره چې دي په دې سره خپل ځان ډک ساتئ ورنه یو ورځ نه یو ورځ را روانه ده چې هغه ټیم د خلکو نه تېر شي حدیث مبارک کې راځي چې د څو نعمتونو خیال وساتئ کوم چې د فراغت د سړي ته د فراغت ختم شي نو بیا سړي ته احساس وي بیا سړي کې زه ډېر خلک یم چې ډېر لاس مې وړي چې یاره بس څه پکار دي نو بیا ولې خو د هغې نه ډېر تللي صرف هغه ځواني دې تللي نو د ځوانۍ نه پیدا والی زما عزتمندو ملګری راغلی انشاءالله په فضایلو به خبره هغه کړي فضایل به تاسو شوق به هغه پیدا کړي خو دا کوم شوق چې تاسو راوجود شي چې کوم شوق تاسو علما راوجود کړي د قرآن علم فضیلت تاسو حاصل شي نو په هغې عمل وکړئ چې کله عمل وشي بیا پیدا کړي ورنه که داسې دي نو بیا بیانونه تقریرونه دا هېڅ پیدا نه ورکړي الټه په خلکو باندې دلیل او ثبوت وګرځي تا باندې تا ته چې پلانې دی چې پلانې مو نیسي ویلي الله غنیسمان به تپوس کړي ته خو د پلانې مسلې نه خبر وي تا ته هغه ویلي تا ته پلانې مفتي ویلي تا ته پلانې قاري صاحب ویلي تا ته عمل نه وي کړی زما بنده راشه نن درسره د حساب وکړم هسې دا مقام را نشي بایلي نو اوس ته انشاءالله العزیز لږ غونډه کې فضایل تاسو بیان کړي ځواب کړي او د هغې نه مخکې زه دعوت وکړم خپل یو ملګري ته چې د ملګرو د نشاط لپاره ځکه چې ملګري زه پخپله هم ستړی شوی یم او چې مختصر غونډه کې یو څو د حضور مبارک یو څو اشعار پیش کړي یعنې مختصر غونډه نعت پیش کړي زه لقمان ته دعوت وکړم هغه راشي نعت پیش کړي او بیا به نواز خان به یې دغو کړي لږ مختصر خبره د قرآن فضایل او بیا به دعا کړي او بیا به نور ته د تلو اجازت نشته ټول به انشاءالله العزیز ملګري چیز کړي او بیا به زه انشاءالله